استخاره کې مونږ دا یو څو غلطیانې کوو، دا ځان سره نوٹ کوي ښه. دا د استخارې متعلق یو څو غلطیانې دي چې دا بعض خلکو کې لازمی دا غلطیانې موجود دي. اول نمبر غلطي خدا ده چې د استخارې د پاره نیک کېدل او د استخارې د پاره بدعمله کېدل دا ضروری نه دي. منګه خو وایو بعضې خلک مونږ تکالو کې یاره قاري صاحب استخاره به رالاونه کې ځکه تاسو خو د الله ولیان یو سم بزرګان رانه جوړ کړي دي او د استخارې د پاره خو بزرګي شرط نه دی، استخارې د پاره خو نیک عمل شرط نه دی. استخاره عام دی، بس دا د الله جل شانه نه د خپل کار د خیر د پاره طلب کول چې الله پاک ماته په دې کار کې خیر راکې، ماته په دې کار کې خیر راواچې. استخاره خو د دې نوم نه دی چې مونږ به هغه کم خیر چې دی چې مونږ هغه معلوم کو. مونږ به په استخاره کې خیر معلومولو د پاره به مونږ استخاره نه کو، بلکې مونږ چې استخاره کو دا به د الله نه د خیر معامله، د الله نه به د خیر سوال کو چې الله پاکه زه دا کار کوم، په دغه کار کې ماته خیر ملاو کی، په دغه کار کې ماته خیر واچي یا رب کریمه. استخاره به د دې د پاره کو. نو دا ورله شرط نه دی چې زه ګناهګار یم او زه خو چې استخاره وکم به ټیک نه خو کوم مفتی صاحب تاسو را لوکړه قاری صاحب تاسو را لوکړو نو ډیره بخی. دا غلطه خبره ده. د استخارې د پاره نیک کېدل ضروری نه دی ښه، دا هر سړی کولی شي او بل څوک ځکه نشي کولی چې په استخاره کې کم الفاظ دي کنه، دا ټول الفاظ او دا ټول الفاظ چې کم دي دا متکلم صیغې دي، متکلم. نو دا هغه متکلم ته راجع کیږي څوک چې دغه استخاره کوي. نو ضروری خبره دا ده چې یو سړی استخاره کوي چې دی په خپله وکړي، اگر که دی ګناهګار دی. نو دا غلطي ده ګوره چې مونږ وایو چېرې قاري صاحب به رالو کې مفتی صاحب به رالو کې دا دینداره دی او دا خو بزرګ دی او دا خو دا دی او زه خو ګناهګار یم. نه جي نه، د دې اعتبار ولا نشته ښه. اعتبار د دې نه دی چې زه نیک یم او د ګناهګار یم، دا به اعتبار نه وي ښه. نو استخاره چې کې دا به ځان له پخپله کې. دویمه خبره لکه بعضې خلک که نه هغه وایي یاره قاري صاحب تاسو موږ له معلومات وکئ. بعضې خلک ما تکالو کې قاري صاحب کتاب به راله ونه ګورې، فال به راله ونه ګورې. نو دا ګورې هغه د غیرو خبرې وې ښه، هغه به پخوا کافرانو پخوا به غیر مذهبو دا چلونه کول ښه. نو هغوی به بیا پال کتو، کله به په ویډیو کې به کله ریډیو کې یا دغه شان په ټي وي په دې شیزونو کې به راله یاره ځان له پال وګورې ځان له دا وکئ. نو دا خبرې دا د هغه پخوانو غیر مذهبو خلکو خبرې دي ښه. نو تاسو به څه کوئ؟ استخاره به پخپله کوئ. چاته دا مه وایئ چې یاره ما له کتاب وګوره، اسره خو علم غیب نه دی چې تا له کتاب وګوري. نو دا خبره ځان سره یوه نوټ کوئ. دویم نمبر خبره دا ده مونږ چې کله استخاره کوو نو دا به د دې دپاره کوو دا استخاره چې الله پاکه زما په دې کار کې ته ماته خیر واچې، د دې دپاره به کوو. د دې دپاره به مونږ استخاره نه کوو چې مونږ دغه خیر معلوم کو، د دې دپاره به استخاره نه کوو. دوه خبرې شوې. دریم نمبر خبره دا ده چې د صحابو نه په دین باندې بل داسې څوک ونه چې په دین باندې عمل د صحابو نه ډېر وي نشته که نه. نو بیا پکار ده چې صحابه کرام هم راتلې او دغه شان پیغمبر خو بیا هستی و چې د هغه د مخه د تمامه دنیا پیدا ده. نو بیا به په هغه زمانه کې نبی علیه صلات والسلام به استخارې تلقین او د استخارې طریقه به هغه به صحابو ته نه ښودله، بلکې هر یو صحابي به راتلو او بیا به پیغمبر ته و چې د الله رسوله ما له استخاره وکړه. نه جي نه. نو ما درته څه وویل خبره هغې خبرې له زه په خپله باندې رالم چې استخاره به ځان له په خپله کې که د دې دعوت وې او د دې اجازت وې نو صحابه کرامو ته به نبی علیه صلات والسلام اجازت ورکړی. بیا به هر یو صحابي راتلې او ایسته به نبی علیه صلات والسلام ته بیانوله خبره چې نبی علیه ای د الله رسوله ای نبی علیه صلات والسلام مونږ له استخاره وکړه. نو داسې خبره نشته ښه جي. نو استخاره کې به مونږ دا غلطیانې دا لازمي ځان سره نوټ کو ښه چې چاته به وایو نه چې ما له استخاره وکړه. استخاره به پخپله کوو. ولې چې د استخارې کم الفاظ دي او کم ټکي دي دا ټول متکلم صیغې دي، دا ټول متکلم صیغې دي او دا هغه متکلم ته راجع دي. نو استخاره برای کرم هغه ځان ته پخپله باندې کوئ. چاته مه وایئ چې استخاره کوو، ځکه د دې په اسلام کې هېڅ حیثیت بیا نشته دی ښه چې بل ته ووایې چې ما ته استخاره وکړه. د دې حکم نه دی راغلی په اسلام کې. استخاره به ځان له پخپله کې نبی علیه صلات والسلام صحابو ته هغه الفاظ ښودلي وو، هغه طریقې ورته ښودلې وه، بیا به صحابه کرامو ځان ته پخپله باندې کوله. نو دا خبرې ځان سره لازمي یاد وساتئ او دا غلطیانې په استخاره کې مه کوئ.